كتاب المغازي باب غزوة العشيرة أو العسيرة. وقال ابن إسحاق أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. وبي قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة قال 19. قيل كم غزوت أنت معه قال 17. قلت فأيهم كانت أولا قال العشيرة أو العسيرة. فذكرت لقتادة فقال العشيرة. نن خو ما عبارت کنه بیا وتا سوای بخاری ولا راغله تاسو چلو لیکن دلته حاضر ټیک شو دا وسه نه بخاری اول راوړو 453 دا ګورم قرآن په شان لولو ها پیدا په بکراړو شیخ د پینډای به مولانا حسین علی صاحب به زموږ چې څنګه قرآن کې خصوصیات دي د حدیثو کې صفحه 453 راوړو 453 سر دازه تاسو خیمه نور دا ګوره بسم الله الرحمن الرحیم کیف بدء الخلق شته بالکل رمبه قرخه شته بسم الله الرحمن الرحیم کیف بدء الخلق بس نور زم مقصد نو تاسو سره د دیالسمه پاره بخاری او اول سبق د کیف بدء الخلق بس خود بند کے کتاب تو نور خبریں من بنو لکھتے ہو گیا محدثین دا خبر لکھی کہ بخاری شریف ثانی چدا ودا دا اول نگران دا نو بیا دغه وجه ذکر کی چې د ګرانوالی معنی دا چې اوله بخاری خو تقریبا چې سړی د ثانیین شروع شي نو تر هغه موقوف علیه پورې موقوفن علیه بنوي ښا وذابن تنوین ناراضي نو موقوف علیه پورې تقریبا دا مسائل د روجی او د حج او د زکات او د نکاح او د طلاق او د عدس دا خو زین تیریږي را تیریږي بیا دغه مسائل په ترمذی کوم وی دغه مسائل په ابو داود کوم وی دغه مسائل په بخاری کوم وی او بخاری ثانی وی دی لپاره ګرانه د جدي کې کوم مباحث دي خصوصا چې کوم د کتاب المغازی شو نو دا تقریبا چې د په نور کتابونو کې ني ذکر شوی او که ذکر شوی نو ډیر کم ذکر وی دا یو نوې مضمون دی نو په دې اعتبار سره دا ګران وي نو منګه چونکی نور خو کتاب متعلقات د سند متعلقات مقام د کتاب دا منګه اول کې ذکر کوو دې د خپل من سبق شروع کوو نو د کتاب المغازی ما قبل باب سرا اول ربط ذکر کوو
اوله خبره موږ دلته کې د رب ذکر کوو دیمه خبره موږ ذکر کوو د مغازی معنا صدا بیا موږ باز کوو په غزواتو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دا غزوات نبی علیه السلام دا اقدامی یا دا دفاعی بیا موږ باز کوو چې غزوه او سریه کې فرق څه دی بیا موږ باز کوو چې غزوات رسول سودی او سرایا سودی بیا کل غزوات څومره دي بیا موږ باز کوو چې امام بخاری رحمه الله چې د غزواتو کم ترتیب ذکر کړی دی دا کم ترتیب دی دارنګه موږ په باز کو چې امام بخاری چې کوم باب المغازی ذکر کړي نو مدار د امام بخاری پر روایت د مغازی کې پچا باندې دي بیا موږ په باز کو دي چې حدیثو کې لږ اشکالات دي نو هغه اشکال او دغه جواب موږ ذکر کوو نو ان شاء الله دا مقاصد با تخبل ذهن تکیدی او خوندوري خبري و ان شاء الله اول ګوره ربط او د ربط نمخ کې اوس موږ سبق وېخه بخاری شریف په کتبو د احادیثو کې هغه عظیم کتاب دی چې د مشهور دی په جامع سره اور جامع هغه کتاب ته وایي چې دغه ترتیب په مسائل سمانیو باندې وی پای کې سیر دی آداب دی تفسیر دی عقاید دی فتن دی احکام دی اشراط دی مناقب په دې شعر کې چې کوم رومبه مسله د سیر دی اوس دا سیر د سیر نه دی سیر تاریخ ته وی سفر ته وی سیاحت ته وی احوال ته وی حالات ته وی امام بخاری دا اتو مقاصدنا یو مقصد چاہے تسیر ہوئی عنوان د مغازیو امام بخاری دې ځنه ذکر کړي کتاب المغازی نو مغازی ذکر کړي او دا مغازی نه دي مگر سیرت دي سیر دي او سیر څه ته وایي احوال د حضرت صلی الله علیه وسلم احوال د زندګۍ د پیغمبر علیه السلام چې څنګه ژوند یې تیر کړو jihad کړو څنګه کړو چا سره کړو سدي پاره کړو سمره کړو دا تاریخ نو دا هغه اتو مقاصدنا یو مقصد چاہے تسوی سیر توي سیر کتاب المغازینا د مبحث سیر باس امام بخاری شو اتو مقاصدو کنه یو مقصد سیر دې نه شروع کی او چې چونکی دې سیر نه مراد سیرت ته احوال دي او دغه ته نور الفاظو کې تاریخ وي نو دا تاریخ په اسلام کې لوی اهم حصہ ده چې لوی اهم حصہ ده بیا په دې تاریخ کې دو حصے دي یو ذکر د حکمرانی بادشاہت اور یو دی ذکر کول احوال د مخلوقات دا سیرت دی امام بخاری دیالسوی سپارینا کتابو بدل خلق اس میں تاسو سفر آوڑو کتابو بدء الخلقنا د سیر ابتدا کړي وا چاله کا مخلوق ابتدا څنګه شوی دا او دغه د خالق او د مخلوق په منځ کې فرق هم ده د خالق ابتداوی نه ٹھیک شو کنه نو الله کو کان الله ولم یکن شیئا اسنو خو الله وو مخلوق هغه ته وی چې دغه ابتدا وی
اوس د مخلوق ابتدا د سوغ نشوي دا نو الت دیالسمه پاری رومبای صفوا کیف بدء الخلق. امام بخاری د اغه زینه شروع کړه چې د مخلوق ابتدا څنګه شوی دا نو اول ذکر کوي عرش چې اسنو الله عرش پیدا کړ وکان عرش علی الماء. بیا ورپسې تخلیق دا جهنم جنت ذکر کړه بیا د جنت اهل ذکر کړه بیا جهنم ذکر کړه بیا د جهنم اهل ذکر کړه بیا د حوری د غلمانو ذکر وکړه بیا تخلیق د جن او د انس وکړه بیا غي کی کتاب الانبیاء یعنی انبیاء او تاریخ ذکر کړه چاول نبی سو کو بل نبی سو کو بیا ورپسې کتاب المناقب راغی او مناقب کې شان د صحابه کرام ذکر کړه چې صحابي چاته وي اوسې کتاب المغازی راوړه چې احوال د پیغمبر په غزواتو کې سو نو د دې تعلق د فضل خرج سره. امام بخاری رحم الله چونکی سیر ذکر کول ابتدا د کائنات ذکر کولا ابتدا د مخلوق ذکر کولا عرش کله پیدا شو جنت کله پیدا شو جهنم کله پیدا شو حوری کله پیدا شو وغیرہ 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 انس و جن بیا سیر انبیاء اول نبی سو کو کله پیدا شو ٹھیک شو د نوح علیہ السلام سیر ذکر کړه بیا مناقب د صحابه ذکر کړه اوس مناقب د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په مغازی سره ذکر کړي نو ګویا کې دای ربط شو چې اوسه پوری تاریخ ذکر کاو د بدء الخلق او د بدء الانبیاء ابتدا څنګه شو کله پیدا شو اوس دای سیرنا احوال د صاحب سیرت د محمد رسول الله ذکر کړي نو کتاب المغازی راو دایره بس اوس دا مغازی چره کتاب المغازی اوس مغازی څه ته وایي مغازی چې کوم دی دا مصدر دی د غزا یغزون دا مصدر دی او د دې معنا مصدری نه غسته کیږي یا غدل ته معنا مصدری اخلو نفسي قصد یا به ظرفی معنا اخلو اغزیدا قصد مغازی مغزن نه ده کنه او مغزا ستوي غزا یغزو غزوان و مغزن و غیرها نو دلته اوس د غزا نه معنا قصد ده معنا قصد کول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دیارو د مشرکینو ارادی دا جهاد سرا قصد پیغمبر علیہ السلام دیار د مشرکینو ارادی د جهاد سرا یا قصد کول د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د قتل د مشرکینو ارادی د جهاد سرا تو کتاب المغازی کتاب دې په بیان د هغه احوالو د پیغمبر علیہ السلام چې پای کې ذکر شوی دی ارادی او قصد پیغمبر علیہ السلام په قتال د مشرکینو کې ځکه مغازی وي ٹھیک شو کنه مغازی مصدری معنی شو او یا ظرفی معنی دواړه شو نو په معنی د قصد یا زید قصد نو کتاب المغازی دا کتاب المغازی نو خبر کا مبتدا مقدر کا هاذا کتاب المغازی داغ کتاب دی چې پای کې ذکر دی د غزوات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس ربطم شو او د غزا معنی د قصد په معنی سره شو زید قصد یا نفسي اراده کول د قتال د مشرکینو او د غید زیونو بیا دا مغازی د پیغمبر علی السلام چې دي دا اقدامی دي او کدا دفاعی دي اقدامی او دفاعی خو پیژنې کله دفاعی دي ته وی چې کافر حمله اور شوی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب ورکړي اقدامی دي ته چې نبی رسول الله په خپل په کافرو باندې حمله اور شوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله نا علماء لیکلی دي
چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تمام غزوات چې کوم دا دفاعي وو الا اسنتين بدر خیبر بدر خیبر بدر چې وو اپ دیم کا د هجرت وکانا او ولسم د رمضان المبارک او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګیدا چې قافله د عیر د قریش را روانه ده په ساحل سمندر باندې ملاویږي نبی علیہ السلام 340 صحابه ځان سره روان شو او چلته ابو جال ته پته ولګیدا چې محمد علیه السلام زمونږ تعقب د پار راغل دي زمونږ د مرګورو هغه ته لخر را روان کا په بدر کې جنگ وشو دا بدر دا عمل د پیغمبر اقدامیو سوا اقدامی یعنی په خپل مخکې شو یا خیبر هم کال د هجرتو او خیبریانو چونکی عقد نقد عهد کړو قریظو وادي څخه کړی ماته کړی چې نبی علیہ السلام څنګه د غزوه خندق نه را واپس شو نو جامع کوجه کړه غسل وکاو جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې زه خو فارغ نه متزان تازان فارغ کا اسی چل رہے ما ذکر مزو په خیبر کې کو ایزه چیز نو خیبر تر حضرت راغلو دا غزوه خیبر اقدامی غزوه بدر اقدامی باقی تمام غزوات دفاعی دا دو فرق غزوات نبی اقدامی دی کہ دفاعی دی بقول د علامہ ابن تیمیہ بدر و خیبر اقدامی باقی دفاعی دایوش دریم خبر علماء کرام داد چې الکا غزوه ستوي زکه چې څه غزوات دي څه سرایا دي علماء کرام فرمایي چې هغه جهادونه چې پای کې پیغمبر علی السلام بنفس نفیس شریک شو آیت غزوه وي آیت غزوه وي او چې کوم مقاماتو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام د دشمن تعقب د پاره لګلو نغه ته سرایا وي ٹھیک شو لیکن دا فرق کلی نه دی سره اکثری دی فرق کلی نه دی اکثری دی د دې وجنا چې 611 او 625 په دې بخاری کې غزوه موتا غزوه ذات السلاسل حالانکہ موتا کی پیغمبر اسلام نو تلے حضرت موتا کی پیغمبر اسلام نو تلے زید بن حارث تلو عبداللہ بن رواحہ تلو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن جعفر تلو ٹھیک شو دے نا لیکن امام بخاری اغیتا غزوہ عنوان لکل دے غزوہ موتا غزوه السلاسل لکه ګوره چې 611 روانه بس دا څه کوه ګوره اسانه خبره کوه 611 نو 1 2 3 4 5 شپږ و مکه وشوا باب غزوه موتا من ارض الشام بعد بیان دا غزوه موتا چې هغه په ارض شام کې شوی و دا غزوه موتا چې و پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دلته جعفر رضی الله عنه زید ابن حارثه رضی الله عنه عبدالله ابن رواحه سے لګلو او په خپل پیغمبر علیه السلام نو تله نو دا خو سریه او دته غزوه ورته ویلي 625 ګوره باب 1 2 3 4 5 مکر خو ګوره باب غزوه ذات السلاسل وهي غزوه لحم وجزام قاله اسماعیل ابن ابي خالد
نو زی غزوه ذات السلاسل تم پیغمبر اسلام نو تله اکثریه خبر ادا دا چې غزوات هغه ته وی چې پیغمبر اسلام په خپل پکې بنفس نفیس تشریف وړو نه تاسو وی غزوات وی او چې کوم کې فقط صحابه کرام لګلو رايت سرايا وي خدا قید با اکثری شکولی با نی او بعض علماء کرام فرمایي چې فقط متقدمینو کې امام بخاری رحم الله په نسبت دي غزوه او سریه یو شعر او باقی مورخین چې کوم دي نو غزوات چې پیغمبر سے پکې تشریف راوړو او سرايا چې صحابه کرام پکې تلو تیشو مولانا صاحب بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام غزوات څومره دي نو پدې کې لوی اختلاف دی 19 ذکر کړی چا 19 ذکر کړی چا 20 ذکر کړي چا 24 ذکر کړی عمدۃ القاری وی چې قول مختار دا دی چې غزوات ته پیغمبر علی السلام آغا 27 سوري 27 ویش او پدې کې جنگ چې شوه دغه فقط نه دي لکه یو قول دی چې نه دي بل قول دا دی چې دغه دي 36 دي بل قول دا دی چې دا 40 دي او غزوات نبی عمدۃ القاری لکی دی اعلان دي چې قول د جمهور علما او دا دي چې غزوات 27 دي او سرایا چې کوم دی هغه 47 سودی نو بالکل خطا کیږي نه 27 کې اول 7 دی بیا 2 دی او په 47 کې اول 7 دی بیا 4 نو 27 او 47 او 27 او 47 راجمه کې نو 74 جوړیږي څو جوړیږي 74 بعضی وایي چې 80 غزوات ټول غزوات او سرایا چې د پیغمبر اسلام جمع کې نو څو جوړیږي اتیا او بعضی کې راځي 74 نو معلومه شو چا کسر ذکر کړی نه 74 ذکر کړي چې چا جبر کسر کړی جو 80 ذکر کړی او دې کې وجه د اختلاف بدر ترسو خیم غدا ابن سعد لیکلی دي او دا ابن حجر مغوره کړی دا قول چې وصلیخ سرایاو او ویش غزواتو او په دې ویش غزواتو کې نه غزواتو کې جنگ شوی دی او باقیو کې نه شوی او هغه نه استا په دې حاشیه کې ذکر کړی دي خو ځبنه ګوري زم په درس کې حاشیه ته نه ګورم طالبم په درس کې حاشیه ته نه پرېږدم په خو به غوسنا کوم اوس غوسه نشته ما سره په کتاب وشته دا خیال ورته سره وې ودو انا ما په کتاب وشته عبد الله مسیحي در پاتې شه خو اوس خو دې خوشي مکنه زه چاته سنه یم ما ته څوک سنه وې نه زه چاته سنه یم خو حاشیه ته باندې ګوري ښا نو هغه غزوات چې پای کې jihad شي سودی نه دي او اسانه خبرې دي درې د مدینه نه بار دي او په مدینه کې دن نه دي خلاص څنګه شماره بدر احد نا ملکه عاشق شته بدر وشابه بدر احد غزوه خندق قریظه بنی مستلق نو خیبر فتح مکہ طائف حنین شو شما شو دستا شي کې ذکر دی خو زه خود مدینه نه ګرځیدل راغلم کنه د مدینه ته لاړم خو د بریرانو په شان نه ګورې ښا
بریلیان موز نه کینو الګه چرته زه مدینه ته تلم موز را خو چونکی الحمدلله زه مدینه ته تلم او ما تقریبا 8 حج کړی دي او تقریبا 5 عمره مستقل اسفارو کې مې کړی دي حج سره په ډیری کړی نو هغه بدر ته تلم نو اول بدر شو بیا مدینه ته چراشه مسجد نبی نه مخامخ جبل احد ته نو احد شو بیا غینه چرادی د خیبر طرف ته دی نو بنو قریظه راځي بیا بنو قریظه پسې مستلق قبیله راځي مستلق پسې بیا خیبر دی نو دا ټول د مدینه سره شو بدر احد خندق قریظه بنی مستلق خیبر شو درې پاتې شو د شپږ مدینه کې شو د مکه ته فتح مکه وشو اے حنین طائف ناش ٹھیک شو دی اتو کی جنگ شوه دے باقیو کی جنگ نه ده شوه البته پیغمبر علیہ السلام ورته نو کل غزوات 27 جنگ شوه دي نو او کل سرایا 47 مجمع جوړیږي 1674 اوس چونکه روس په روایتو کې راځي چې صحابه وو چې څومره غزوات کله به ولستی کله به نولستی نو داغي وجه وزتا تخیمه چې سو وجه د صحابه کرام تو کم ذکر کې سو زیات ذکر کې خو خیر اوس درته یم چې ستا توجه شته بیا کې دي ستا توجه ني آی وجه دا لکه اوس یو صحابي دی او هغه روس مسلمان شوی دی او دغه نسو غزوات مخکې شوی دي نو د سر هغه غزوات ذکر کوي چې کوم دی په ژوند کې راځي لکه اوس به موږ سبق وایو زید ابن ارقم روایت دی چې غزوات نه دي او زید ابن ارقم روایت دی چې اوله غزوه د وشيری ده اوله غزوه اوس بخاری کې سبق وایو اوله غزوه د صدا حالانکه ابن اسحاق لمبه روایت اول غزوه جوا هغه ابواو بیا بواتو بیا وشیر د لمبه کرخي کې راځي چې وشیره درې مغزوه ده او زید ابن ارقم روایت کړی چې وشیره لمبه غزوه ده اوس پوښي زید ابن ارقم په غزوه بوات کې په غزوه ابوا کې آی دور کې دې مسلمان شوه نو او چې کله غزوه او شیره کې دلا دې دغه نمخ کې مسلمان وو وی اوله غزوه کومه ده یو شیره اوس لکه موږ سبق شروع کړو بخاری اوله ویل ده کنه ها او یو طالب راغی اوس موږ د کمرې نه رالو او اوس سبق کې شروع شو چې موږ سره کې ناس نو زور طالب چې تاسو کې نن کم څه سبق او شو هغه وی دوا اکرم بای بخاری کې نو رس راغی څه سبق شوی دی وی بیا معنا دانه چې یو ځکه چې دی خو یو کې شریک شو یو کې نو شریک شو زنده خبراله دا یو خبر دا نقطه یاد کړه دا نقطه بستا ټول مغازی له پکاري یا صحابه کمی ولی ذکر کړی نو بای صحابه داسو لکاغي هغه غزوات نه ذکر کړی چې کوم غیر مشهور وو لکه غزوه ودان غزوه بوات او غزوه ابوا دا غیر مشهور دي غزوه عشيره مشهور وا نو ودان او بوات او ابوا نه ذکر کړی او شیره ذکر کړ نو غیر مشهور پرې خود له مشهور ذکر کړ نو ذکر کم شو او چې چا زیات ذکر کړی دي نو هغه مشهور او غیر مشهوره ټول ذکر کړی دي دا د نقطې شوي درېمه خبره درېمه دا د ګوره یو غزوه شوې ده هغه مثلا اید ابوا په ځکه شوې ده بل غزوه په مقام ابوا شوې ده اوس غزوات دودي صحابي یو ذکر کړي ولی وحدت مکان په اعتبار سره چې شوی خدای خو په یو ځای کې دي نه یو ذکر کړ
وجه اختلاف پوش ہوئے یا اتحاد مکان په بنا کم ذکر شوی ٹھیک شو یا لوجه تاخیر اسلام نا کم ذکر شوی یا د شهرت په لحاظ سره ذکر کی او غیر مشهوره پریږي دي ځکه بعضو نه کم ذکر شو بعضو نه زیات ذکر شو دا نه چې بغزواتو کې اختلاف دي غزوات کم شو چې څو کوئی شل شوی دي نه په نورو کې نو که 27 کې نو یا څو کوئی مثلا شل غزوات دي نو مشهور ذکر غیر مشهوره پرې خدای څو کوئی شل دي لکه په یو مقام کې دو شوی دي نو مقرر نه تعبیر په سسرو کو غیر مقرر سره وکړه یو څه کوي خلاص هذا هو الفرق بين اختلاف الروايات وبين تعداد الغزوات المنقول من الصحابه رضوان الله تعالى اجمعين مثلا كتاب المغازي هذا كتاب بل خبر یاد ک ګور مولانا صاحبہ مدار د روایتو د امام بخاری د روایتو مدار په کتاب المغازی کې په دریو راویانو دي ابن اسحاق ابي اسحاق الواقدي یو محمد ابن اسحاق دی یو ابي اسحاق الواقدي دی او درې موسی ابن عقبه دی یاد شو اکثر روایت برازي په غزواتو کې د چانه برازي محمد ابن اسحاق نا ادي محمد ابن اسحاق تذکرہ ستا پاچا کې دویمه یا درېمه کرغه کړی دا محمد ابن اسحاق ابن الیسار المدنی دے تابعی دے ستا په دې عاشق کې باقاعده ذکر صاحب المغازی دے محمد ابن اسحاق او دې لوی مورخ دے شابه دې لوی مورخ دے حتی کہ قال الشافعی فی حقی توجہ ہے البدایہ والنہایہ ذکر کی قال الشافعی فی حقه كل الناس عيال محمد ابن اسحاق في المغازي كل الناس عيال محمد ابن اسحاق في المغازي طول خلق چې دي په سیرت کې په مغازیو کې د چانو کرندي د چا شاګردان دي د چا دغه د عيال دي چا پبلک دي شاګردان دي د محمد ابن اسحاق دي محمد ابن اسحاق مشهور تابعی المدنی ثم قدم الى البغداد وغير ذلك تاشی لکل دی دیم دے محمد ابی اسحاق الواقدی او دریم موسی ابن عقبہ دا ابی اسحاق الواقدی چې وکنا دیکھو ضعیف دی واقعي ضعیف دی لیکن په فن د تاریخ کې چې کم دینو دی ضعیف نه دی بلکې په فن د تاریخ کې د خو معتبر سره دی او ځکه چې طحاویون په بیر بوزا کې د دین روایت اغسته دی امام بخاری په تاریخ کې د دین روایت اغسته دی نو دی د تاریخ امام دی د واقعي په تاریخ کې امام مثلا شو پنجاب ته ټولو من یو سړی وي لکه د بخاری دشمن چوغه ستا خیال دی ورته او بخاری چې کتاب لیکلو ان دغه شاگرد ماته ملاو شو ماته آپ تو بخاری پڑھاتے ہو لیکن بخاری جو ہے یہ تو کذاب الدجال سے روایت دیتا ہے تب بات ماته تو خود بخاری پڑھا ہے خود کذاب الدجال نے روایت نہ اخلی میں سنگا وہ تو محمد ابی اسحاق الواقدی نے روایت نہ اخلی ابی اسحاق الواقدی روایت اخلی دایګیره نو بریتوم نه ما اول خزان نه سړی جوړ کړ بیا ورته پوس کا خسرې خو خفشه خو ما خفقه ما اول کم سے کم د ځان نه سړی جوړ کړ بیا نو کم سے کم د سړو خو ګیره وی چې ګیره بریتی خو وی کنه ستا خو نه بریتی نه ګیره دغه خبره بیا می ورته یو خسته خبر او کړه خوندوره ما
په دو مسلو کې اختلاف دی یو مسأله د وضو ده پای کې د الله محمد سید ملتانی رائے ده چې عادت کې څلور فرض دي او ډاکټر عبدالقدیر وی چې عادت کې 15 فرض دي یو مسأله د ایټم بم ده عبدالقدیر انجینیر چې دی هغه ایټم بم اجزا شل دي مثلا کنه او علامه سیبوی چې دي اجزا 50 دي نو ما ته به د حدث کې د عبدالقدیر معنی کې د علامه سے معنی د علامه سے ما ولی دا دین خبره او په دین کې عبدالقدیر ته څه پته ده ما ایټم بم کې بل چا معنی د عبدالقدیر ما ولی دا چې کوم دی انجینیر توپ دی او دا دغه مهارت دی ما دا غدي ګيري خريله خبره منی د علامه په مقابله کې چې بم کې دمر ازادي وجدا دغه فن دی ما تاریخ کوم د واقعي فن دی تاریخ د واقعي فن دی په احکامو کې ضمن منم خو تاریخ د واقعي فن دی نه په تاریخ کې واقعي خبره معتبر ده خبره خوندوره مدار د روایتو د امام بخاری محمد ابن اسحاق ابي اسحاق الواقدي اور موسی ابن عقبہ دا سو خبر علماء کرام سو شماره کنه یار دغه خبره دا یاد کا چې مغازی اکثر محدثین ذکر کوي واحد شخص چې ترتیب واقعي سر ذکر کړی دی امام بخاری دی نبی اسلام رومبه جهاد چې کړو نو مثلا لوی مشهور خو بدرو واغین علاوه ابواوا بواتو او شعرو زکه چې دا ابوان ده ابوان دا رومبه دی دا هجرت نه پس په 12 میاشتې باندې په مقام د سفر نبی اسلام د مشرکین تعقب کړو په مقام ابوا کې په بوات کې د دویم کال د هجرت په ربیع الاولی کې شوه دی او شیرا په دویم کال د هجرت په جمادی الاولی کې شوه دی نو سفر مخک راځي ربیع ثانی ربیع الاول ورپسې راځي جمادی الاولی ورپسې راځي نو بوات مخکی ابوا مخکی بوات ورپسې او شیرا ورپسې یو په سفر کې دریم په ربیع الاول کې او دریم په جمادی الاولی کې ٹھیک شو دا خبر یاد شو مسئلہ حل شو انشاءاللہ مسئلہ اس ترجمہ کوا کتاب المغازی یعنی هذا کتاب المغازی دا کتاب دے بیان د ذکر کولو د ارادو د پیغمبر علیہ السلام په قتال د مشرکینو کې یو یا کې ظرفی ماشي هذا کتاب المغازی دا کتاب چې ده په بیان د ذکر دغه مقاماتو د جهاد ده چې پیغمبر اسلام متحاضر شیو بس باب غزوه العشيره او العسيره ګور علماء کرام دا عشيره چې د مدینه ته نږدې د یو غر نوم دی او دغه ځکه یو جنگ شو دغه ته عشيره وایي او بعض روایت کې راځي لکه دلته عشيره کې عسيره نو پدې کې د بعض خلکو وهم دی چې دا یو زیده خود دی نوم یا عشيره دی یا عسيره دی اویل عسيره بشک دی بشکل اعجام دی یا بشکل اهمال دی نو اعجام پیژنه کنه چې شین شي اهمال غوی چې سین شي دا د عشيره چې دی اویل عسيره د او لپاره دا تردد دی او عسيره چې دی دا محل د جنگ نه دی بلکې دا عشيره دی
دا زیری او شیر دی ځکه ارچ او سیر دی او سیر سین سره دا خو د اوسر نه دی او غزوه او سیرا او غزوه تبوک چې کم په نام کال د هجرت شوی دی او سیرا شو غزوه تبوک چې په نام کال د هجرت شوی دی یا ذاتی ځکه اویل او سیرا چې راغله دی دا اول پاره تردد راغله دی خدا دراوینه ذکر شوی دی د امام بخاری نه ذکر او دا د او شیرا او د او سیرا کې تردد نه دی راوی چې ما ته اوس یاد چې ما او شیرا اوریدو چې ما او سیرا اوریدو خدا او سیرا نه دی ځکه او سیرا خو غزوه تبوک دی یاد لقد تاب الله علی النبی والذین آمنوا اگر فی ساعت العسرہ ناغه غزوه العسرہ دی هغه غزوه تبوک دی لہذا اصل دا عشیرہ دی لکه اس روایت کی راځي وقال ابن اسحاق اول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الابواء ثم بوات ثم العشيره علماء دلتوی چې ابن اسحاق مدار د روایتو د مغازی په دریو کسانو باندې محمد ابن اسحاق باندې او دا محمد ابن اسحاق چې د یسار زوی دی المدنی دی او مشهور تابعی دی او د امام ابو حنیفه رحم الله زمانہ کې پیدا ہو 150 دیو او دې ذکر کوي چې ماته بها 150 کې دې مړ دي دا محمد ابن اسحاق ابن الیسار المدنی مشهور تابعی دی دې ذکر کې اول ما غزا النبي صلی الله علیه وسلم الابواء اول جهاد چې پیغمبر اسلام کړو هغه ابوا وا او دا ابوا چې کوم دی دا یو زید د مدینه منورې ته نږدې او په دې کې بنو زمره باندې پیغمبر اسلام او قریش باندې حمله کړې و او په دې جهاد کې چې کله نبی علیہ السلام راته نو حضرت حمزه چې سید الشهدا دی عالم اسلامی چې کوم د حضرت حمزه سے پلاس او دا غزوه ابوا چې وا دا په دولسم میاشت دی د هجرت په دویم کال 12 میاشت وا او په میاشت د سفر کې دا واقع شوی دی په میاشت د سفر کې ورته بدر او شوال دی ورته استغفر الله اگر رمضان اسو بدر پر رمضان کیو او دا په سفر کې شوی دی ثم بوات بیا د بوات دی دا بواتم د مدینه ته نږدې یو ځای دی د غر نوم دی او ستاشي لیکل دي چې تقریبا د مدینه نه 36 کیلومتر باندې دی شپږ دیرش میل باندې دی بیا غیر پس بوات دی ثم العشيره هغه نه پس بیا غزوه عشيره دی او دا عشيره چې دا په دیم کال د هجرت په جمادی الاولا کې نو سفر کې ابوا ربیع الاول کې بوات جمادی الاولا کې عشيره مثلا شو او دې کې یو سوال زکه خستهونه خبره ترمذی چې کله وای نو التکرازی اول ما غزا النبي صلی الله علیه وسلم الودان استاشی لیکلی ودان نه وای ودان او دا ودانم زیده الته روایت کړه چې اول جهاد ودان دی او دل تراغه اول جهاد په ابوا دی څه شه دی نو په دې کې جنگونه کې خفوم نشي ولی که کم راوی ودان ویل دي هم صحیح ویل دي او که کم راوی ابوا ویل دي هم صحیح ویل دي ولی د ابوا او د ودان په منځ کې فاصله د 2 میلو یا د 6 میلو ده د 2 میلو ده د ازرو او د ګوندلو په منځ کې فاصله مزه 6 میله ده څه ده 6 میله ده د ویسا د ثاني څخه مثلا jihad وشي نو چاول jihad په حضرو کې شوی دی بوله چاول jihad په ګوندلو کې شوی دی
نو اصل کې نه ګوندلو کې دي نه حضرو کې دي په منځ کې یو ځای دی او هغه ځای ګوندلو تم نږدې دی هغه ځای حضرو تم نږدې دی نو چا تعبیر په ګوندلو کو چا تعبیر په اوس وی چې الابوا یو روایت دی بل وی الودان دا مقام محل جهاد شو ابوا تنزیو چا د ابوا لحاظ وکړه او چا د ودان لحاظ وکړه اوسه کنه ځکه چې بینهما 6 امیال د دې په منځ کې شپږ میلا فاصله نو چا یو ته نسبت او چا بل ته نسبت وکړه دا قاری ذکر الله دې پاتګر کوم ځای کې پاتې کی دې زمره منصور کې پاتې کی انو دې دامر څه جشا کې پاتې کیږي لکه چې مولا منصور او جشا په منځ کې دي نو دې کې جشای ته ځانته وي هم ویل شي او کې مولا منصور ځانته وي هم ویل شي ځکه چې دا کور چې دی پرون تخیل دی دا کور چې دی دا په مقام د څه دی بین حجشا و بین مولا منصور دی دارنګه دا جنگ چې کوم دی بین ابوای ول ودان شوی دی اشکال ختم دی بیا ابوا بیا ثم الاشرا مثلا شو ان شاء الله وبي قال حدثني وبي دا ترتیب دی خود چونکه دا اول بخاری کې ویو کنه طریقه دا چې چونکه نقل حدیث بلا سند خو نه دی موږ په خپل سند تاسو سره سو امام بخاری ته چې امام بخاری ته موږ ورسو نو موږ وایو وبه اي وبالسند المتصل اقول وبالسند المتصل زویما په دې سند متصله سره مني الى شيخ البخاري قال حدثني او د حدثني نه مخکې موږ قال مقدر راو باسو او د قال فاعل سو راو باسو امام بخاری دغه د حدثني کلام د امام بخاری دی نو حدثني امام بخاری چې ماته حدیث بیان کړی او زه خپل سنو ته د بخاری تر رسومه کان ان شاء الله باب اولی بخاری کی خبره کو دلته خو نه کو ازوان ځای کی ومن بي وبس واقول الحبيب يقول واقول بالسند المتصل مني الى امير المؤمنين في الحديث الشيخ البخاري قال حدثني امام بخاری چې ما حدیث بیان کړ عبد الله بن محمد دې ما حدیث بیان کړ وهب اي ما حدیث بیان کړ شعبہ عن ابي اسحاق دا ابي اسحاق سیبنا دا ابي اسحاق الواقدي دي په فن د روایت کې دي تاریخ کې معتبر دي ٹھیک دي دا دوی لیکل دي دولان دي دا قال مقدر دي قال دی وی كنت ومزا ابي صافي الى جنب زيد ابن ارقم اے اوخوا کی د زید ابن ارقم ناس جنب دړي ته وی کنه نو پترخ یعنی پوخوا کی د زید ابن ارقم فقيل له زید ابن ارقم نه چاته پوسوک کم غزن نبی صلی الله علیه وسلم من غزوه سمر جهادونه کړو پیغمبر اسلام د جهادونو معنی کم غزن نبی سمر اراده کړو پیغمبر اسلام من غزوه د جهادونو سمر جهادونه کړو حضرت صاحب قال وی 19 نولس دسوی نولس حالانکه مادت غزوات سمرو 27 پدا اختلاف د روایتو دی او وجب اختلاف مادت تو کولا چا اکتفا بالاشهر کړی دا غیر اشری نه ذکر کړي چا اکتفا کړی دا په وحدت مکان سره چې کله تعدد د jihad پکې شوی دی او څوک داسې چې هغه رسو مسلمان شوی دی نو قبل الاسلام دغه چې کوم jihadونه شوی دی هغه نه ذکر کړی په 19 قیل کم غزوت انت ماو چاور چې تاور سره څومره غزوات کړو تر نبی علیہ السلام سره په څومره غزواتو کې شریک وي په 17 ولس جهادونه یعنی په ولسو کې زه شریک شیم او دغه تفصیل ان شاء الله په 642 کې روان دي واړو 642 دا اوس اختلافات دي ته اختلافات کوم ګره حدیث خو بیا زتا تیم چې 982 حدیث دي 9082 حدیث دي بخاری کې یا 9000 یو کم اتیا دي
او مکررات چې حذف کې نو سو کې سلور زره دي سو کوئی چې 2214 دي نو په دې اعتبار سره وګوره باب کم غزر نبی صلی الله علیه وسلم شته کې نشته خدا روایت وګوره سألت زید ابن ارقم کم غزوت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم 17 قلت کم غزا النبي صلی الله علیه وسلم قال 19 چغه نولس دي بروات کې غزوت مع النبي صلی الله علیه وسلم 15 بروات کې غزا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم 16 غزوتن چرته شپارس دي چرته 15 دي نو چرته 19 دي چرته شهرت باندې اکتفا کړی دا چرته وحدت مکان باندې اکتفا کړی دا او قول مشهور سره غزوات 27 سرایا 47 7 نه یې راي 27 47 ٹھیک شو مجموع شهرت تا قلت ما فايهم كانت اولا او د ايوم ضمیر خنو پکار کنا لاندې نقطه لګي ترمذی کړه ايتهن ترمذی کړه دي ايتهن اولا لیکن زموږ حاشوي چې امام بخاری بار صحیح دی بعض خلک وی چې امام بخاری فايهم کې لحاظ درجات نه ذکرای پکارو چې فايهن نه ویلې لکه کما جاء فی روایت ترمذی نماشی داغی جواب کی چې فايهم کی مضاف حذف ده فايو غزوتن یا فايو غزوتهم اولا فايو غزوتهم اولا د دې په غزوات کې رومبه غزوه کوم یو كانت قال العشيره او العسيره هغه عشيره یا عسيره او دې کې تردد دراوی راغی څه شری او شیروا کې او سیروا یا اوس ما پته نشته چې استاد او شیرا اوریدو او کې او سیرا اوریدو نو کله دې رواج ذکر کا وای فذكرت لقتاده چې دا خبره ما د هڅه قتاده سره مخ ذکر کړه قال وی العشيره ما ير ما خود زید ابن ارقم نه اوریدو خدارت اوس پته نشته چې اول او شیرو او کی عسیره قطاده ورته عشیره د سینمو یا شینده ځکه چې عسیره خو تبوک دی خپل هم کال اجرا شوی دی دا عشیره د چې بدیم کال اجرا شوی دی نو ګویا کې بدی کې دراوی چې کم تردد د عشیره یا په عسیره باندې قطاده غ تردد رفق او ورته چې ال عشیره ان یاد قال قطاده توجه کا ال عشیره معنی دا د چې قطاده عشیره وي یعنی تصحیح د عشیره او تخفیه د عشیره وکړه چې عشیره څخه خطا دی عشیره صحیح دی اوس پوښوي اوس کې ته چې زید ابن ارقم وي چې اول عشیره دی اوس منګاوي چې محمد ابن اسحاق چې اول ابوا دی بیا بوات دی بیا عشیره دی فرمان پوښي سوال جواب ما جواب څنګه جوابو منګوي چې زید ابن ارقم چې کله مسلمان شو نو اول jihad دی او شیراو ابوا او بوات دي نه مخکې شي ځکه دې دوه ذکر نه کړو د موجودات چې زید ابن ارقم ابوا او بوات د وجه آدمی شهرت نه ذکر نه کړو او شهرت چونکه مشهور نه غي ذکر کړو لہذا اشکال ختم شو دی اول شهره دی هغه اول ابوا دی اختلاف شته جواب څه شو محمد ابن اسحاق تفصیل ذکر کا زید ابن ارقم اختصار ہوتا یا دې رسو مسلمان شو یا دا وجد آدمی شهرت نه پر خودل او اشر باندې عمل وکړه مثلا شو دا یاد خبر خلاصه سبحان الله سبحان